سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. زمان محترم حاضرین مشرانو او کشرانو پدې زیاده کلی کې دا جماعت دې چې دې بنیاد او د دې لومبای ګټه هغه زما په لاس باندې خولې شوی و. زمشرانو ژوندیو آئی مال دعوت را کړو. زما دعا ده چې الله دې دا ټول مغفرت نصیب کړي او الله دې هغه مقام کې استقي. په دې جمعات کې زمونږه مرګري د قران کریم درس کوي. دای درس اختتام ته رسیدلی و. مالم دعوت را کړو د بیان، تاسو له دعوت در کړو د شرکت. الله دې دا غینا همیشه د قران او د سنت د خدمت دا ذمہ داری تر سره کی او الله دې د همیشه د قران خادمان کو ګرځي. په دې دنیا کې مختلف قسمه خلق ژوند تیري، ساوامی سولمائی سمالداری سغریبانانی سپیرانی سموریدانی س استادانی او شاگردانی س مشرانی او س کشران س انسانان زنانی او سنارینا مختلف قسمه انسانان الله پیدا کړی دي او بیا هر یو انسان ته الله دا هغه ذمہ داری تر غاړه کړی ده. عالم ته دا هغه ذمہ داری تر غاړه ده، امید ته دا هغه ذمہ داری تر غاړه ده، مشر ته دا هغه ذمہ داری او کشر ته دا هغه ذمہ داری
سورج باندا غټیږي مقام غټیږي دوره داغه ذمہ داریوم زیاتیږي او سورج انسان وړوکه کیږي کمزورې کیږي دوره داغه ذمہ داریوم کمیږي که تاسو په خپل معاشره کې سوچ وکړئ دا سه دا معاشره روان ده د دنیا یو سیستم روان دی څه خلک داسي چې باغی باندې الله غټي غټي ذمہ داري خود دي صداسي چې باغی باندې وړي وړي ذمہ داري دي بیا داغه د لاندې نوري ذمہ داري باغی باندې حدیث کے راضی کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیته تاسو کې هر یو شپان کېره او د هر یو نوا د خپل رامي تپوس کیږي نو که سړی سوچ کوي نو هر یو بندا داغه نه بروي او داغه نه ښکته د چا کشرین داغه پلاری داغه موری داغه ترونی داغه ماماګانی بیا داغه نه کشران می بیا دا سړی مشر کیږي نو د زرا نور مشران زی او د مشر شي او دغه کشران بیا ډیر شي اول مشران ډیری او بیا کشران ډیر شي خدا سے دنیا او سیستم یو ذمہ داری روانه ده خودري قسمه خلک دې چای باندې ذمہ داری زیاته ده آئی خپل ذمہ داری صحیح سرته او نره صحیح نو پای باندې بوج او سزا بیا زیاته شي او کاغی ذمہ داری صحیح سرته ور صحیح نو آئی کامیاب شي او د دنیا نه کامیاب لاړ شي یو په دنیا کې بادشاہ چې بادشاہي خانی نوابی مشری نو یو دا ذمہ داری زیاده ای زکه دا رعیت زیاتی دا تابعدار زیاتی دیمه ذمہ داری آدم مولای زکه مولا تا یو پورا قوم یو پورا ډلا یو پورا چم یو پورا محله در غاړي او غیر مولا په خبره باندې یقین کوي د مولا په خبره باندې رواني مولا چې وته سوي نو هغه مني او دریم قسم پیر چې او سړی پیری نو داغه مریدانی داغه تابعداري نو هغه پیر چې مشری د ټولو نو داغه ذمہ داری زیاتې زګه داغه مریدانی داغه تابعداري داغه جانشینانی رادری قسمه خلک یو بادشاہان یو پیران او یو مولیان چې دغه ذمہ داری بیا د نور خلکو نه زیاتې وکړه چې دا پیر دا مولا دا بادشاہ بل ذمہ داری سر تا و نرسئی نو صرف گمراہ نشی آپ غلط لار لار نشی بلکہ دا آغا تابعدار په غلط لار باندې روان شي عبداللہ ابن مبارک رحمه الله یو ډیر لوی عالم تیر شوی او دا امام اعظم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شاګردو او دا سړیو چې افضل هارون بادشاہ ریقا یو خارو آئیده تلو پای کې خیمه لګولې وه او دا وین ته بهر راووته چې هغې وکتل لارې او کوڅې ډکې دي او خلک منډې وایي مشران روان دي کشران روان دي او هر یو د بل نه مخکې کېږي او منډه وایي
ای وینځه تاسو که دا څه چل دی چا ورته وی تا ته پته نشته چې عبد الله بن مبارک را روان دی هغه عالم او مجاهد وی عبد الله بن مبارک را روان دی هغه وی خان اپ منډه منډه رااله بادشاہ را پاسو او بادشاہ ته وی پاسا تم ځان ته بادشاہ وای تو خو جسمونو بادشاہي په زور په خلکو بادشاہي کې او ما درونو بادشاہ ولید چې خلک به اختیار منډي وای چې عبد الله بن مبارک را روان دي عبد الله بن مبارک چار ډیر لوی مقام او ډیر لوی حیثیت سره وو هغه وای هل افسد الدين الا الملوك واخبار سوء ورهبانها دین روان کړه مگر درې قسمه خلکو دین چروان شوه درې قسمه خلکو د لاس روان شوه دي هل افسد الدين الا الملوك دین روان کړه مگر بادشاہانو واخبار سوء ورهبانها هغه علماء سو ناکار مولیانو هغه ناکار پیرانو دین ته نقصان رسیدلې نو ناکار بادشاہ د لاسا چاغه خپل اقتدار او د بادشاہي د بچاو لپاره مختلفې طریقې خپل کړې دي مولیانی په پیسو اغستی مولیانی گمراه کړي او دریم ناکار مولیانو او دریم ناکار پیرانو زکه عوام غریبانان نه دی ویلي عوام غریبانان ایو په دین مېږي او دا عوام نقصان صرف دغی چې دای دین په مولا تلی چې مولوی صاحب دا کوي نو بس دا دین دی مولوی صاحب دا ویلی نو بس دا دین دی مولوی صاحب دا وینا دا نو بس دا دین دی دین په مولا تللی دای نو کړي چې مولای په دین تللی چې دا مولا خدا وایي خدا دې چې سوي نو دا دین دی او کنا دای نو کتلی یوی چرته پساری نو کتلې خو پساری با چې سب بوټي بوټي راغون کا او بیٹا کور اندازه وې دا ماجون جوړ کړی با دې به دوکا او یو چې ځان د به مولاوي نو بس هغه ورته ځان نه سوي امیانو به منل او پای باندې امیان دوکا کول ورته به د جمعې په شپه الوا کې دوره ثواب دی د باید د دیش کی په ځای باندې پوښتنه ورته به مړې وشو او دمبه ماغامې سپور رکی دیګ ور پسې باندې کا دیګ ور پسې باندې کا نو د ور پسې سمدستي دیګ پوښ کړي وو دا به نوې چې مولوی صاحب دا خبره کې دا په دین کې دا او کنا او چې مولا وسوي پساری بس ورکړل نو بس هغه د خړل او چې مولا وسوي نو هغه به منل دا نه قتل او چا په دواړو قبضه چولې و دا چا نه قتل چې دا خبره صحیح ده او دا خبره غلطه ده خو بس هغه منل او پای باندې روانو پیر ورته سوي نو دای به منل پیر روانو مریدان ور پسیو او دی امیانو ته کوڅوږي وی الله جوړ کړیو او دای با کوچاو ماستاو وړي غیلا ورکول او دای بچو ور جوار وړای شملي ګټلې دا تاسو دې نه کو چې دا تاسو وای نو دا دین دی او کنه ونه دنیا کې تاسو نه وکړي او قرآن کې الله دا ذکر کوي چې قیامت کې و بیا مشرک ریوانی سورہ سبا کی دیرشم آیات کے اللہ ددی بیان گئی دویشتم سپارہ سورہ سبا کی اللہ وئی
وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن وائی کافران نمنو منگا دا قرآن ولا بالذی بین یدیه ناغا کتابنا منو چه دینا مخی دیر شوی دی ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم کوینه دا کلا چې ظالمان ودرول شي دا الله څخه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول چې کلا ظالمان دا الله دربار کې ودرول شي واپس کوي بعض ته خبر لرا یو خوا پیرانی نو بل خوا مریدان یو خوا دا مولیان نو بل خوا شاگردان یو بل تا خبر را ګرځي سورہ سبا 22 سپارہ قرآن کې الله دا ذکر کوي او نن واورا چې سبا دا نه وای چې زنوم خبر يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين وای واګه کسان چې غيو کمزوري شوي هغه کسانو ته چې غيو زور ور غيو مشران لولا انتم لكنا مؤمنين کتا سنوي نو موږ ایماندار کشران باغا مشران دوئی مریدان با پیران دوئی شاگردان با استازان دوئی کتاسو نوئی نمک با ایمانو کتاسو وئی منگم دی ایمان نپاتی گڑیو سڑیا کتنوئی نمک با ایمانو منگ با دی ایمان والو قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وبوعي آغا کسان چې غيو مشران غيو زورورا آغا کسانو دا چې غيو کمزوري شوي آغا دا ویا موږ باندې وای د قران او سنت نه پس هغه نه چرالن تاسو ته قرآن و سنت ویل شو یو مولا راغله یو عالم راغله او قرآن و سنت درته ویل تاسو نه مانه تاسو هغه بیان کړو وینای کړی وا تاسو نه مانه خپل مشران به وته وي اخر کې به وته وي تاسو نه مانه او دنیا کې به وته وي خواله مزه غوري لاړ نشي خبره وانوري درس دے کی ننی گمراہ بدی کی او پا غلط لار بدی روان کی دنیا کی وطداوی آخرت کی بورتوئی من بان کڑوی مادر تویلو چی مزا انانو صددناکم عن الہدا انانو صددناکم عن الہدا بعد اذ جاءکم آیا من بان کڑوی دو قرآن و دو سنتنا پس داغینا چرالن تاسوتا بل کنتم مجرمین بلکہ وی تاسو مجرمان خبلا مجرمان وی خبلا بیمان وی منگو نوی بان کڑے ورہ دنیا کی بے وطوی خوالے مزا قیامت کی وی ماں خدارتا نو ویلی چی مزا ماں خو نوی بان کڑے خبلا بیمان وی وزدا کشران بہتا سوئی دنیا کی خو بے ولالاس کلول دنیا کی ویوی زمان صاحب دے مہربان دے اور دنیا کی بے والا قدر و عزت کو وہ قیامت کے بہت تسوئی ہے وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وبوای وردا کمزوری شوی
آغا کسانو تا چغی حضور ورا بل مکر اللیل والنار بلکہ استاسو تدبیر دشپی او درا ذرا پسیو تبا دشپی او درا ذرا پسیوی تا برات چلونا جوڑولا تا برات وید دی خوال مزاد دی خبر ماورا تا برات وی ودانوی دین جوڑ کردے تا رات غلط لاری خود لیوی بل مکر اللیل والنهار بلکہ استاسو تدبیر دشپی او درا ذرا پسیو استامروننا کلاچ و تاسو من دا حکم کو ان نکفر باللہ و نجل لہو اندادا چه کفر کو با اللہ باندی او گردو اللہ لراب مثل دا اللہ انداز جمد ندا ندوی مثل تا تارا تولیو چه سنگ چه اللہ ہر ساوری نو تارا توی مڑیو موری نو تارا توی سنگ چه اللہ را مدد کی نو مڑیو را مدد کی تارا توی سنگ چه اللہ نفع نقصان ورگئی ٹکر ورگئی تارا تولیو چه دیون ٹکر ورگئی چیڑا ور سرما نقصان بارتا ورسئی دا خدا اللہ فضل لے چوز تے آگا کسا خطا شوی دا پخوا بیوی دا اولیاء کرام دی او ٹکرا او نقصان ورگئی او دا کئی اس دن آگا چل خطا شوی اس دا نوئی الگا اسلام مشران کو بداوی تیولی اس نوائی زکا عوام پویشو او چه عوام پویشو سی دوکا کولا نشی زما والی سے اللہ دی پر رحمتون اولیگی یو زل ڈی سی خواہ کی مناظرہ وا نو ڈی سی ہو داغا پا دفتر کی زما والی سے بو نور مولیان ناستو بات شروع شو با مسائلو یو مسئلہ کی زما والی سے اگئی ملزم کل اگئی غلی کی دل آخر کے اگا مولیانو زما والی سے ابتوی یو خبر رکو دے اگا منی نو دے ٹولی مسئلے منگا منو ویسا مسئلہ ڈی سی ورطوی دے یو خبرت دے منا 400 درتوی نستاوہ ٹولی مسئلے منی زما والی سے ورطوی ہو دے وی دا 64 خبر دا آگا وقت کی ضلع مردانو او ڈی سی سرفراز خانو دا مانسیرے زما والی سے ورطوی دے دی وی طولو مولیانو ورطا یو ځای ہوئی ویامیانو تا قرآن مخایا زمن دا یو خبر او منا چا امیانو تا قرآن مخایا من ستا ټولی مسئلے منو زما علی سے ورطا پیغمبر کو اللہ امیانو ترا لے گلے هو الذی بعث فی الامیین رسولا اللہ غزاد چامیانو کی پیغمبر راو لے گو او تاسو ما دوائی چامیانو تا قرآن مخو ولی وی پدی دا مولیانو عزت کبھی زگل دائی کو چودراہٹو زمانگا عزت بے کمی گی چامیان قرآن زدکی او مگلا نرازی نو پدی زمانگ عزت کبھی گی نو امیانو تا قرآن مخیا زمان لوی جرم داو زمان وہ چاثر دا پولی پٹی جنگ نو زمان وہ چاثر دا دولت جنگ نو زمان جنگ زمان مہربان ستا بسارو دا آمی بسارو چموی امیانو تا قرآنو خواهی آگئی دا قرآن خلاف کو چموی خواهی ای چه سوار لسل میں نیکڑی نو آچه قرآن وی نو آگا کافر کی دائی باری نن چه ده چال خطاش نو آگئیم قرآن راواغستا منگا درسو نکو درسو نکئی و چال ده خطاش ہوئے پول ایم نشی او چه کئی نو طول غلط ہوئی و چال ده نا خطاش ہوئے زمان جرم داو چه موی آمیانو تا قرآنو کئی چه دائی ده قرآن نا خبر شی پا قرآن پویا شی نو دای با بیان شرک گئی نو با بدعات گئی نکاح بخپلا تڑی جنازہ با بخپلا گئی مڑے با بخپلا لامبئی چاہتا بے اجت دیو نن خدا کا نتیجہ ہی کہنا
چې تاسو د خپل مړي جنازه څوک نشي کولی نو بیا مولا ته محتاج یې هغه ته یې مه کوئ پې که چېرته یې کولی شوه نو پخپله به یې په خپل بچي جنازه کوله که خپله به یې په خپل پلار جنازه کوله خپله به یې په خپل ورور جنازه کوله خو تاسو خو نه منله که نه چا چې منلې وه نو هغه خپل مړی په خپله لامبوله شي نکاح خپله تړلی شي جنازه خپله کولی شي نو د هغه څه ضرورت دی که عالمي خبره صحیح عالمي او تابعداري د قرآن او سنت ټیک ده که نه وایي زه مړه ستا نه یې زه ښه کولی شم بیا یې ضرورت ورته نه و ځکه قیامت کې به وایي وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله وآیا کسان چې هغه یو کمزوري شوي هغه یو شاګردان هغه یو مریدان هغه کسانو ته چې هغه یو زورور بل مکر الليل والنهار بلکې ستاسو تدبیر د شپې او د ورځې راپسې وو تاسو به د شپې او د ورځې راپسې را روان وئ استأمروننا ان نکفر بالله کلا چې تاسو به موږ دا حکم کو چې کفر وکړو په الله ونجعل له اندادا وګرځو الله لرا په مثل الله تاسو راته ویلو تاسو په غلطو لار روان کړیو نو چې قیامت کې ورته وایي چې فایده نه کوي نو نن ورته وایي که نه چې سیبا ته خو په کلو ګرځېدې امامتو پسې او سوال پسې چرته دی یو جماعت قبضه کوه که چرته دی بل چرته یو ځای خطابت و چرته بل ځای امامت و صرف د پیسو دپاره که نه په دې زیده کې جماعتونه لګو چې په کلو کلو به جماعتونو به ګرځېدې پخوا کې جماعتونه لګو خو د دغه دولت او د پیسو او د لعنت دپاره ګرځېدې که تا ما ته څه خیلي وو نو چې سبا قیامت کې ورته وایې نن ورته زما مهربان ووایه که نه ځکه الله وایي واسروا الندامة لما رأوا العذاب پټه وږي پېمانتیا کله چې ویني عذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا وابچو منګه تو ګناه غړ غړ زنجیرونه په سر د کافرانو کې کفرو وته وي زکه وته کفرو وي چې کار خو د کفر کړو کنه حق پټ کړو دین پټ کړو د دنیا د پاره د لالچ د پاره د پیسو د پاره نو دین پټ کړو زکه وته کفرو وي واثر الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا وابچو منگا تو گناہ غٹ غٹ زنجیرنا پسر د کافرانو کی هل یجزون الا ما كانوا يعملون دایلا سزا نشي ورکوله مگر دا عمل چې دای کړو عمل خو ناکاره وکنه او عمل خو یو ځای ناکاره نو چې په کومه مدرسه کې به عمل به ناکاره چې په کوم ځای کې به نو عمل به ناکاره من د خامخا وای چې ما ته سوای من د چانو نالو نه زمونږ دا عادت دی او زمونږ نوم به ډېر خلک علي چې زما نوم وشي خو نوم یې چاته کېږي منګه نوم نالو د چا او عمل ورته په خپل معلومي چې عمل یې څه و الله وایي هل یجزون الا ما كانوا يعملون دایلا سزا نشي ورکوله مگر دا عمل چې دای کو د دا عمل الله ذکر نه ځکه یو عمل نه و ټول مری هغه عمل کړو چې سړی جمعات کې نشي ویلې هغه عملونه نو دا هغه سزا نه نو څنګه سزا بیا دا کوا دا قران مونږ ته څنګه وایي چې سبا قیامت کې با دا ارمان بیا کې ارمان دی چې ما قران اوریدلو زه د قران نه خبر شوم او ما ځان په قران پوه کړو سوره ملک هغه سورته
چې په خوا به دای پیسې ګټلې تاسو معلوم نه سورې ملک وی بیداری جمعې بشپا باندې به وای نو استاد و محراب کې ناس سورې ملک به وی امیانو غریبانانو ته به وی د دې پیسې راړی دوی به د مصالحه پیسې کې خودي او دا یو وټکو کوبه زګر دې وټکو یو ذریعہ نه وکړه یو ځلی یو علاقه کې دا رواجو چې مړه به مخبرین ته وړه نو استاد به ورسره روانو نو هغه به کټ د خپې نه ونیوه وی به نه ځي نو هغه به لس روپۍ راواغستې او دله به یې جیب کې واچولې نو چې یو لس قدمه به لړ نو بیا به یې کټ د خپې نه ونیوه نه ځي نو بیا به ولرئ نو چې هغه به تر جنازګاه پورې رسېده استاد به یو 1000 روپۍ وټک کړی و زمونږ یو ملګری و د هغه رشته دار مړو نو چا یې کټ اوچت کړ او روان شو مقبرې ته نو استاد کټ خپه ونیوله وی نه ځي جوړاګو والا د خپو خانګو کې لاس ورکړه اوچت یې کړ وی سره د استاد نه ځي خو کتا پرېښود کله به الله کټ نیوه کله به د جمعې په شپه انوا کې ثواب دی کله به د جمعې په شپه سوره ملک کې ثواب دی و د جمعې شپه نه نبی علیہ السلام به هر شپه سوره ملک وی سوره حمیم سجده سوره ملک به وی اولی به وی ځکه دې دواړو سورتونو کې رد شرک یو کې رد شرک اعتقادي او بل کې رد شرک فعلی نو شرک اعتقادي او فعلی به رد دا هغه نه بعد به بیا ود شو سوره ملک د جمعې په شپه ورتوي او تی به پویا کړی وی چې دې صورت کې الله څه وایي په دې صورت کې الله یو خبره کوي او دا هغه لپاره بیا دلایل راړي نو الله وایي تبارک الذی بیده الملک تبارک الذی بیده الملک وهو على كل شيء قدير برکت چون کې دا غزاد چې لاس دا کې د اختیار برکت الیدا و النماء مال خیر ورکول او زیات کول سره د خیر نه چاله یو شی ورکی هغه زیات یو خیر په کې د الله واچي دې ته وای برکت پښتانه چې غنم را شراړي و یا لکه برکت شه څه مطلب الله دې په برکت واچي من غنمي او ټول کور والای خورینو یو میاش دا غيوشي ا بیا یو من غنم په کوټای کې واچي کندو کې واچي هغه کور والای خوري ا دوه میاشو شو وای دي کې برکت څه مطلب الله ډیرو کړو خیر په ګراله واچو دو الله وای تبارک الذی بیده الملک برکت چون کې د هغه ذات چې لاس هغه کې د اختیار برکت هغه ذات چې د هغه لاسو کې اختیارات دي چاله اختیارات دي ورکړي نو الله وی برکت ځاچوما دای وسوي دی یو لسمه ځوان برکت چي وی به پای ورکا دی یو لسمه پای نو دی یو لسمه پای به ورکول چا کر به لګل دکاره نو دکاره به کټوای روانه دي چې به روانه د پایو یره وای دا تاسو ته ولي غوسدي ته چا د خلینا پای لري کا ته د ماشوم د خلینا پیډر راخ کته هغه چې یو باسي اته خو پیډر نه د خو بالټه خلی ته دیولې پلار او نکانې په نظرونو په پلیتو باندې لوي شوی آی خو بالټي خلی ته دیولې نو چې دا هغه نه هغه دې نه لري کړو غوسه باندې غوسه خو به خامخای بیا نور با غوسه په سو باسي د لاس وسره سینا نو کنزل بګاینو نور واسه کوي بلې خو لار نشته نو الله وای تبارک الذی بیده الملک برکت چون کې د هغه ذات چې لاس هغه کې د اختیار چاله اختیارات دې ورکړي او علی کل شیء قدیر
او دا الله پر سباندی قدرت والا دے اللہ خیر و برکت چاہیے چکل دا دلائل ذکر کی نو آخر کی ویو چه قیامت کې کله جهنميان جهنم ته ورزول شي دای دا برکتونو والا بل سو ګرځولې نظر او منخ دې بل بنو ورکولې چرته درته ورځ ویلو چې نظر او منخ ته غیر الله بنو ورکو دا شرک دې چرته درته ویلو چې بغیر د الله نه بل څوک مرامت کو غایبانه بغیر د اسباب ظاهریه او دا شرک دی دا ورته چرته ویلو دا چرته د خلینو ولا اوریدلو چې د بدعاتو نه ځان وساتو بدعات مکوي ها چلو سپیکر ته وکینا نو چاندراړی یو چاندرا کوي او چې خدای دې چاندي سره کړکا بغیر د چاندي نه بل خبره نه و د خدای کتاب خو چاته نو خېلې کړه نه دا الله کتاب چاته ویلو نو قیامت کے اللہ وی کلما القیا فیہا فوج سألهم خزنتها الم یاتکم نذیر کلا چری جہنم کی او ڈلال جہنمیانو غرزول شی تپوس بگئی دائنا خزان چاند جہنم الم یاتکم نذیر تاسو کی ارون کے نور آگلے نظیر وی خان پا دی موقع باندی زگد یو کار نمانی کول آغا سوکی چی وی اری چی اری ننو آغا کار نمانی کی گی چی وی اری چی دا شرک دے او شرک دا سے عمل لے چی چاو کنو اللہ نماف کئی چی پاگی مر شو دا بدعات دے او بدعات دا سے عمل لے چی چاو کن نبی علیہ السلام بے شفاعت دی انا با دے منی کی گی اچھا تو توای نه تم خوای زم خوا اتم خسړې او زم خسړې ستا خبرم ټیک ده خو زماغم ټیک ده ا بیا راګرځي ا بیا نه منی کیږي زکه نذیر وي الله ورته وای الم یادکم نذیر تاسو کیره ورګه نو راغله سو عالم نو راغله قالوا بلا قد جاءنا نذیرون دای وای به شګاو یو ير اونګه راغلو یو عالم راغلو مونږ دی ویلو چې د شرک نه ځان وساتئ یو ير اونګه راغلو مونږ دی ویلو چې د بدعات نه ځان وساتئ یو ير اونګه راغلو مونږ دی ویلو چې قران د کې نه قران واوري قران باندې ځان پویا کوي قالوا بلا قد جاءنا نذير فكذبنا دای و یو يرونګ راغلو خو مونږه درو جن کړو وقلنا ما نزل الله من شيء بغوی الله یې څه نظر علی ګله ملائکه ته ها ان انتم الا فی ضلال کبیر نو ای تاسو مگر یو لوی گمراهی کې پراته وای تاسو ډیر گمراهان وای چې تاسو یې شرک او بدعت تا یرول یې د نارواونا یرول یې د غلط مليانو پیرانو نه بیا هم تاسو نه منه او د قیامت ورځ ده پښتانه وای ډوبه دا ډوبه بزي نه ډوبه دا ښکارا ته وځي نن ښکارا ته وځي دا د قیامت ورځ ده د الله دربار دی یو خوا جنت دی او بل خوا جهنم دی او درو آدائی کے نہ چلے گی نو دے بر اشتہا شروع کی ادے ہوئی وقالوا لو كنا نسمع او ناكل ما كنا في اصحاب السعير وای دای هاي کوم ګورې درو د الله کتاب او بیا ځان بویا کړو د الله کتاب باندې ما كنا في اصحاب السعير نبو مونږ د جهنميانو نه هم په الله کتاب نه اورېدلې مونږ د الله کتاب باندې ځان نو وګړې ځکه نن مونږ د جهنم ترالو چار اوستي هغه چا چې هغه ځان د رهبر وي هغه چا چې هغه ځان د مشر وي هغه درته غلط لارې وګولي او په غلط لار رواني کړو جهنم دې الله ځای کو
زما مهربان نن سوچو کا چې سبا قیامت کې دا ارمانونه کې چې زنم پویا زنا خبرو ما چې کوم آیاتونه لوستي پای کې الله دا وایي پیغمبر پاک ته وایي چې زما پیغمبره ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها بیا ګرځولې منګا تعالی را په واځي باندې دینا فتبعها داوی تابعداریو کا داین دی ویلي چې فلانی په سزا فلانی په سزا فلانی پیرو فلانی مولا په سزا نه یو دین می ځان لدار کړي دي هغه په سزا دین د قران او سنت شریعت یو واضحه لار د قران او سنت هغه په روان شه ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون مزاخیالاتو دا کسانو بسی چاگئی نا پویا دی اگئی قرآن باندې نپویگی دین باندې نپویگی ضروری منگا اکابرو بس روانی ستا اکابر سوک دیوے منگ تیو خوایا ستا اکابر منگ تیو خوایا اکابر خودی آگا دی چه دا اگئی شندون از بدعاتو نڈکو اکابر خودی آگا دی چمڑونو پا وقتو باندی آگا سخانوارا روانوا اکابر خودی آگاو چه آگای طولو من نظرون منخ دی او مرداری خوڑلی و ناگست اکابرو آئی بس روانی او قرآن و سنت بری خوده او منگ لا حیاء رازی گینی دا بعضی خلق رارتا دیر خواه حقیقتون معلوم دی خواهیا را لرازی ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون مزاخیالاتو دا کسانو بسی چاگئی نپویگی دیستا خبر ندی آئی بسی روان نشی پیغمبر پاک تاوئی دا غید خیالاتو تابداریو نکی انہم لا یغنوان کیا من اللہ شیئا دای تعالی اس فائدہ نشیدار کولے دا عذاب دا اللہ نا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ یقینا ظالمان بعضی داینا دوستان دي بعضو والله ولی المتقین او الله دې دوست متقیانو متقی هغه چاته شرک نه ځان ساتي متقی هغه چاته وي چې د نارواو نه ځان ساتي دا ملک تباد ناکار مولا دلاسو دا ملک تباد ناکار پیر دلاسو دا ملک تباد ناکار حاکم دلاسو هذا بصائر للناس وهدى ورحمة الله وإذا قرآن دلائل خلق را هدایت و رحمت لقوم یوقنون دپار داغا قوم چاگئی یقین گئی زمان مہربان نن د خدای کتاب زکا نن د الله په کتاب باندې کلچا نن غیرت د پیغمبر پاک په سنت باندې وکا د خدای په کتاب باندې وکا الله به پتا غیرت وکي او چا چې د الله په دین غیرت نه کړي دا غي دنیا هم تباشوي د آخرت هم تباشوي الله دې زموږ دنیا او آخرت دواړه خېسته کی او الله دې موږ همیشه د قران او سنت تابعدار وګرځي دا محله دا چم دا جمعات دا ډېر بخوانه ځای دې زمونږه او په دې کې ډېر مشرانو الله دې مغفرت نصیب کړي چې او فاتحي ډېر داسې چا کشرانو نه داغی ګرو کې مسپید لګېدلې شکر دې الحمدلله چې موږ په دغه نهج د قران او سنت روان یو بغیر د تمه او د لالچ نه خلکو ته قران خېلې خلک وګرځي چرته امامتي نساء او چرته خطابت نساء او چرته پیسو منګه دې لږ چې خلکو ته دا الله کتاب وخو الله دې موږ لا استقامت په قران او سنت باندې راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین دعا وکړي دا کوم ورغلو چې د قران کریم خدمت کړې صورت ناستی دعا وکړي چې الله ټول خیر او برکتونه ورکړي نن کوم مرګري دي ځای ته مسلمانان راغلي دي یا زنانه کورونو کې پرې کوي الله دې ټول حاجتونه تر سره کړي الله دې زموږ تر مرګه د قران او سنت خدمت وایي الله دې زموږ هغه اعمال سرګن کړي
باطل پرست الله سم لارې ته راواړي او که نه راوړي نو الله هغې له دوره توفیق مو ورکړو چې هغه عوام ګمراه کړي او توبه کړي. الله دې زموږ د ټولو حافظ او ناصر وګرځي. زموږ څومره مشران کشران چې وفات شوي دي الله دې ټولو مغفرت نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی